او دا زنه ما دا قران کې الله تعالی فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی، بشکا الله او دا الله فرشته په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود ولي. نو حکم سره حکم دا دی یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو صلوا علیه وسلموا تسلیما، تاسو هم په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف لولئ. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په حواله سره یو واقع لیکلی دا. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قال یو سائل راغی یو سوال کوونکی، نو چونکه دا یو خبر یاد درئ کم چې سادات دي یعنی سیدان دي نو دو یو صفت بدای وسم ډیر خلک داسې دي کنه موږ سیدان یو موږ سید یو نور بګی د سید یو نخم نه بس د سیدانو یو څو نخې دي یو نخې دا چې دا به انتهایی خوبصورت دی خسته وي تبخولي دغه چې سید پیغمبر اولاد دی پیغمبر خاندان دی دا به انتهایی خسته دی. دویم نمبر سید دا به انتهایی سخی سخاوت به بگی. دریم نمبر سید دی به کنزلی نه کوي کنزلی به نه کوي بد اخلاق نه کوي دا ډېر خسته اخلاق دي. نو سبا چې سیدان دی هغه اکثر د ټول لغټ بے تمیزي الله دې معافي وکړي موږ ته پہچان نه کیږي دا چې خو علامات دي احتیاط کول پکار دی وره کوم چې سیدان دي احتیاط پکار دی چې دا غو سره ورډر چیر چاڼ نه دی وګا هیڅ پته نه لګي چې الله رب العزت سونه ګران دي دا خلک وتاسو نه چې مونږه په بدګمانه په وجه باندې دا غو سره چیر چاړ وکړو او د قیامت پورس باندې بیا چونکې د نبی علیہ السلام خاندان دی هر سړی په خپل خاندان په فرد باندې خپګیږي نه د ترور زوی ماما زوی تر زوی استاد بخپل وای په حق یې چا څوک پکار نه راځي په دې بده کې ولاړی وته کنه ورکه ما ترور زوی دې څنګه ته خبره کړ او زما د خاندان کس دی خلک په خپګی کنه بس د نبی علیہ السلام د خاندان نه دی ډېر غټ احتیاط وکړي اسنه چې دتا د بے احتیاطۍ د وجینا داسې الفاظ وته چرته ونه وي داسې چې غلط ګمان به ونه کی احتیاط وکړي ډېر زیات نو یو به دا صفت چې انتهایی سخیانی انتهایی سخاوت وکړي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ انتهایی سخیو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې یو سړی راغی او سوال یې وکړ. دغه وخت کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره هیڅ نو هغه ته راکړه الله بناوم ورکړه لاس ولاسونه د دوه ناسي ونیو او د ځان سره لګیاو سې وی چې ول وستل بیا ول په دې لاسو چوپ کړه وزه بهر یې کولاو کا دل نه کولاو بهر یې کولاو اچي بهر راوته وای کدا نو باغی کې د سرو زرو دینارونو نو هغه سائل چې کوم دې غټو زیات خوشاله شو چې دا خو دومره پیسې ماته ملاو شو واپس راغی او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه تاسو وکړو چې دا تاسو وی چې زما په دې لاسو دي شکړه هغه ته ما په حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم باندې درود شریف ولوستو او د هغه ورد ماستا په لاسو چکو نو دیو جن علماء لیکلي دي چې وسړی دا غواړي د مالی پریشانی ده په کاروبار کې برکت نشتا نو دی د درود شریف اهتمام شروع کی په یقین سره او دا دی په خپل کاروبار او په خپل اهل او عیال په خپل کور کې چوکې الله رب العزت په دې په هر څه کې برکت واچي ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاک نوم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ راوی دی هغه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د قیامت پر ورځ باندې با ما ته ډېر زیات قریب او نږدې هغه کسانی کم خلک چې په ما باندې په کثرت سره درود شریف لولي د قیامت پر ورځ باندې د چا په عمل نامه کې درود شریف ډېر بیا مونږ شو د قصړې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ډېر نږدې تقرب به تاسو به تقرب څه دوی کله چې هغه د عالم بیان کوي ډېر خپل خبره کوي وې تقرب به جنای وې د موسی علیہ السلام په مقابله کې جادوګران نه لا کله جادوګران نه لا نو جادوګران وته مقابله کوم کو خدا را ته وای چې مقابله کله مونږ وګټو نو زموږ د پاره بس انامي وان لنا لاجرا زموږ د پاره بم انامي نو فرعون وته وای اجر بومي خو په دغه وخت کې با تاسو مقربین یا مقربین زمان نږدې خلق به نو جنت تتلل
دا خو د ټولو لپاره دی ان شاء الله چې څوک مسلمان دی دی به جنت ته ځي زو به کنه ان شاء الله چا اراده ده ټول به ان شاء الله الله دې موږ ټول قبول کړي جنت ته لاړ خو بعضی جنتیان به داسي چې دا به مقربینی ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص صحبت بہت حاصلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص ملګرتیا بہت حاصلی